السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو نننۍ ویډیو زموږ په تمنیل ده تاسو د سایت ته کته شي دي ته تمنیل وي تمنیل څه ته وي تمنیل هغه تصویر ته وي کوم چې تاسو مطلب ویډیو سرچ کوئ تاسو ته په اوله کې هغه پوسټر راشي مطلب هغه تصویر لګیدلی په هغې باندې هغه ویډیو هغه ټول چې کوم په ویډیو کې صحیح هغې په هغې کې لیکلي مطلب تمنیل یو ډېر زیات اهم څیز دی په ویډیو په یوټیوب باندې مطلب په ویډیو په ویوز باندې مطلب ستا ویډیو چې کوم دی نو 100 کسان ګوري نو د تمنیل په وجه باندې مطلب ستا دغه ویوز ډبلیږي 200 کسان به ګوري نو یوه خبره دویمه خبره دا ده چې تمنیل د ویډیو دپاره ډېر زیات ضروري دی نو انشاءالله تعالی چې نن به تاسو ته موږ تمنیل درښیو تمنیل به په کوم اپلیکیشن جوړو تمنیل خو په بلا قسمونو جوړېږي په بلا طریقو جوړېږي د هغې هر څوک یې ځان له ځان له په بدل بدل طریقه جوړوي خو د ټول نه چې کومه ښه او اسانه طریقه ده هغه دی کینوا اپلیکیشن ځان له ډاونلوډ کړئ اول تاسو کینوا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ د کینوا اپلیکیشن به زه لینک هم په ډسکرپشن کې ورکوم تاسو دغه ځای نه هم ډاونلوډ کولی شئ د ټول نه اولۍ څیز چې کوم دی تاسو لپاره کینوا دی صحیح ده نو راځئ چې زه کینوا ډاونلوډ کوم بیا په کینوا کې هم دوه طریقې دي په هغه دواړه طریقو باندې تاسو تمنیل جوړول ښیم چې مطلب څنګه به موږ تمنیل جوړو دوه طریقې دي دواړه ډېرې زیاتې اسانې دي یوه خو بیخي په یو منټ کې هم نه چې مطلب په 30 سیکنډ کې ته هغه خپل تمنیل کمپلیټ کولی شي چې ته پکې څنګه تمنیل ته غواړې هغه جوړولی شي خو زه به درته انشاءالله دوه طریقې په کینوا کې درښیم او د موبایل سکرین ته ځو او تاسو ته زه ښیم چې دواړه طریقې درته زه ښیم چې څنګه مطلب په کینوا کې به څنګه تمنیل جوړو صحیح ده ښه نو دا د موبایل سکرین ته مونږ رالو اوس راځو دلته تاسو ته زه درښیم د اول به ټول نه اول به تاسو ځان له دا اپلیکیشن چې کوم دی دا کینوا چې کوم دی دا به ځان له ډاونلوډ کړئ صحیح ده دا کینوا به اول ځان ډاونلوډ کړئ بیا به راځو اوس د کینوا ته مونږ ځو صحیح ده ښه اوس به داسې کار وکړو چې په د کینوا کې تاسو دلته کتلی شئ دا پلس دا نشان چې کوم دی صحیح ده په دې باندې به مونږ کلیک کوو مونږ تمنیل ځان له جوړو صحیح ده نو اوس ګورئ په دې کې هر یو څیز جوړېږي د فیسبوک دپاره د کور د تصویر د یوټیوب دپاره کور تصویر په هغه باندې به زه تاسو په طریقه باندې پوه کوم چې کوم قسم لوګو تاسو جوړوئ هغه هم به دې باندې جوړېږي هر یو څیز به دې باندې مطلب تاسو ځان له جوړولی شئ د انسټاګرام دپاره نو موږ نننی کار چې کوم دی زموږ په یوټیوب په تمنیل باندې دی صحیح نو دا چې کوم تاسو د بر سر ته وګورئ دا یې یوټیوب تمنیل صحیح ده نو په دې باندې به کلیک کړو داسې دې ته به ورشو ټیک شوه دا اوس ټول دې موږ ته تمنیل راکولاو کړي تاسو ګوره کتلی شئ دا ټولې تمنیل دي صحیح ده دا ټول تاسو خو یوه خبرې خیال به ساتئ په دې کې چې د کوم ته دا پرو لیکلی دا یې تاسو به کتلی شئ د ځینو ته پکې پرو لیکلی شوی دی نو چې دا کوم پرو دی نو دا به تاسو په پیسو اخلئ دا تاسو له پري مطلب نه درکوي دا به دې له تاسو اخلئ نو زه به دې کې خو دا تاسو چې څومره تاسو څنګه ویډیو وي نو په هغې مطابق به دې کې تمنیل تاسو ته به میلاو شي دا تاسو کتلی شئ ګوره د لر سره پورې ډېر زیات بې انتهایي ډېر زیات تمنیل دي به دې کې صحیح ده خو زه ستاسو ټیم نه خرابوم زه تاسو ته یو اسان شانې کې تمنیل پکې تاسو ته زه درښیم ګوره دا تمنیل دی ټیک شوه به دې تمنیل باندې ما کلیک وکړو دا زه تاسو ته اوس ښیم صحیح ده په دې کې څه دي په دې کې ته خپل تصویر هم ایډیټ کولی شي مطلب دا وګورئ دا تصویر دی دا تصویر به د کوم ځای نه ایډیټ کړي دا ریپلیس نشان چې تاسو کوم وینئ دا ریپلیس به تاسو وایي صحیح ده دا ریپلیس چې تاسو داسې وایي دلته به راشي تاسو خپل تصویران به تاسو ته راواوړي په هغې کې به تاسو هم تصویر لګولی شئ تاسو ګیلري راوړي چې کوم تصویر پکې ستاسو خوښ تاسو پکې هغه هم ایډ کولی شئ دویمه خبره دا لیکل چې په دې کې کوم دي را تیار لیکل به دې باندې به داسې کلیک وکړئ داسې به دې باندې به تاسو دا راوړي دلته به تاسو ولیکئ هاو ټو خپل چې کوم ستاسو موضوع ده هغه به پکې ولیکئ هاو ټو میک ټیک شوه ما به دې باندې دا ولیکل صحیح ده صرف مې ایډیټ کړل بس زه اوس دا تاسو ته ایډیټ کوم صحیح ده ښه زه اوس تاسو ته دا ایډ کوم تمنیل ټیک شوه دا مې هم مطلب ایډیټ کو صحیح ده زر جوړوم تاسو بیا ځان مطلب آسان جوړول شي خو زما نه دا ویډیو به ډېره زیاته اوږدېږي نو زه ځکه زر لګوم بیا تاسو په خپل باندې مطلب ځان له ښکته بره اسانولی شئ صحیح ده بیا دا لاندې د ان 2 ویکس دا به زه اوس تاسو داسې به دا کټ کوئ او دلته به تاسو ولیکئ تمنیل پار یوټیوب ویډیوز صحیح ده ټیک شوه ایزي ته بیا به دا د دې د یو سایډ نه به داسې راکاږئ دا یې تاسو کتلی شئ دی نه دا دی صحیح شوه اوس د دې را سایز هم زه وړوکی کوم دا مطلب چې سایز زه دې له اوس وړوکی کوم نو د کوم ځای نه به وړوکی کوم دا دی پونډ سایز صحیح ده دا زه لږ وړوکی کوم ځکه چې دغه ډېر زیات غټ شو هغه د هغې نه بهر شو کوم فریم چې هغوی جوړ کړی د هغې نه بهر شو صحیح ده اوس لږ نور هم وړوکی کوم صحیح شوه نو دا تاسو اوس کتلی شئ دې ته تاسو دا پونډس بدلولی هم شئ لکه دا د دې نه ګوره دا کلر هم دې له بدلولی شئ دا تاسو کتلی شئ دا دی کلر صحیح ده
نو زه اوس تاسو ته دا ښیم چې دې ته به دا کلر څنګه بدلو. دې ته زه دا کلرز غواړم چې دا کلر دې له زه سور کړم. صحیح ده، سور کلر دې ته زه ور واچوم. نو تاسو دلته هم کولی شئ د دې ځینې مطلب تاسو هم دې ته کلر بدلولی شئ، او که تاسو غواړئ چې داسې ډایرکټ دې کې چې کوم کلرونه دي داسې دې نه تاسو هم مطلب ځان نه کلر راغستلی شئ. صحیح ده، بلو دا تاسو زیړ هر قسمه کلر به دې کې تاسو ځان نه راغستی شئ، شین که نه. نو زه به دې ته را کلر سور کلر به ورته زه ولګوم. ټیک شوه. نو تاسو ځان له به دې کې مطلب اول نو دا یوه خبره زما یاد وساتئ چې کله تاسو تمنیل جوړوئ نو په تمنیل کې تاسو 3 کلرونه استعمالوئ: تور، سپین، سور او زیړ. صحیح ده. دا 3 کلرونه چې کوم دي دا تاسو استعمالوئ، دا تیز دي، بالکل دا تیز دي، نو د سړي مطلب دې ته د سړي ډایرکټ توجه دا کېږي. ښه، اوس دې ته زه یاره ملګری و چې دا لیکل زما نه دي خوښ، په دې باندې چې دا کوم تمنیل ته لیکلی دا لیکل زما نه دي خوښ، نو بیا به دې ته زه څنګه بدلوم؟ نو دې ته به تاسو دا داسې بدلوئ. ګورئ هې دا تاسو کتی شئ دا پونډس. صحیح ده، دې پونډس ته به تاسو ورشئ او دلته به دا ځان دا بدل کړئ داسې. په دې کې ډېر شی لیکلي به دي، که زه به دا ځان هسې عرضي به دا ځان دې باندې بدل کړم. صحیح ده، نو دا ما به دې باندې بدل کړو. صحیح شوه. دې ته دا زه دې ته را بدلوم. دا تاسو په دې طریقه باندې دې ته ځان نه دغه لیکل بدلولی شئ. ټیک شوه. دغه یوه طریقه خو دغه شوه. دا به بیا زه سیو کومه څنګه یاره ملګری و چې دا خو ما جوړ کړو، دا به زه بیا سیو کومه څنګه؟ نو سیو کوئ به تاسو د دې ځینې تاسو دې ته کتلی شئ، دا ډاونلوډ دا آیکن یې دغه کړی، به دې باندې به داسې ډاونلوډ کړئ، داسې به کلیک کړئ، دا به اوس زموږ سره ډاونلوډ شي. داسې دا اوس ډاونلوډ کېږي لګیا دی. ټیک شوه. دا زما سره دا تصویر چې کوم دی دا ما سره ډاونلوډ شو، ګیلري ته لاړ. ټیک شو، دا ډاونلوډ شو. ښه، اوس زه تاسو ته دویمه طریقه درښیم چې دویمه طریقه به زه څنګه کوم. یاره اوس ماته یو ملګری و چې یاره علي بھائی زما خو نه دا تصویر خوښ دی، د دې جینۍ دا تصویر نه مې دا خوښ دی، نه مې شاته را کوم چې بیکګراونډ دی دا مې هم نه دی خوښ، او زه یې په خپله جوړوم، لکه ځان له تمنیل په خپل طبیعت باندې جوړوم، ما خپل یو سور دی چې زه ځان له جوړ کړم. نو صحیح شو، بالکل تاسو په خپله هم شو جوړول. اوس به بیا به شاته لاړ شو، دلته رالو. ټیک شوه. بیا به دغه پلس باندې به داسې نشان وکړو، بیا به د یوټیوب تمنیل باندې نشان وکړو. صحیح شوه. ټیک شوه. تاسو به اوس داسې کار وکړئ که نه چې تاسو اوس وایئ چې یاره زه په خپله ځان له تمنیل جوړوم، مطلب ما له زه د یوټیوب د دې کینډ باندې تمنیل نه زه تمنیل نه راخلم، زه یې ځان له په خپله جوړوم. نو داسې کار به وکړئ. ګوره دا دی د ګیلري دا آیکن چې کوم لاندې را ګیلري دا راغلی، دا به داسې کلیک کوئ او دلته به تاسو ته خپله ګیلري راوړئ. تاسو ځان له چې بیا په کوم تصویر باندې جوړوئ تاسو هغه تصویر بیا ځان له راواخلئ. مثال په طور زما سره خپل دا یو تصویر دی. صحیح ده. نو زه دا تصویر غواړم چې زه د دې تصویر باندې تمنیل جوړ کړم. نو داسې ګورئ دا تصویر ما راواغستو. نو دا به تاسو داسې کار وکړئ چې د دې سایډ نه هم راښکلی شي، د دې سایډ نه دې کې چې دا کوم دي د دې نه تاسو مطلب دا چې کوم سایډ ته تاسو راکاږئ نو د دغې نه بیا تاسو داسې غټوئ او وړوکی کوئ. نو زه غواړم چې زه د دې څه مطلب دا یو شانتې کړم. صحیح ده، صحیح شوه. ښه، اوس به زه داسې کار وکړم، دا ما په دې ځای باندې ورپیټ کړو. صحیح ده. دا کوم سپین ځینې چې دي دا ما ټول په دې کې ما دا ځای مې پې پټ کړو، په دې باندې مې پټ کړو. صحیح ده. نو زه اوس غواړم چې زه اوس په دې باندې مطلب ځان په خپله تمنیل جوړ کړم. نو دا به تاسو ووایئ دا پلس نشان به ووایئ. په پلس نشان کې به تاسو دلته بیا راشئ، داسې دا ټکسټ چې کوم تاسو ته لاندې ښکاري دا ټکسټ تاسو ته ښکاري، دا به په خپله دې ټکسټ باندې به کلیک وکړئ داسې. ټیک شوه. په ټکسټ باندې تاسو کلیک وکړو، تاسو به دلته په خپله ځان نه مطلب دا تاسو دا ایډ ا هیډینګ. صحیح ده. دا دې باندې به کلیک وکړئ داسې، او دلته به ځان نه خپل لیکل به ځان نه دلته وکړئ چې تاسو څه لیکل غواړئ. صحیح ده. هاو ټو میک. ټیک شوه. نو زه اوس دا زه اوس دا کوم نو دغه ملګري و چې یاره دا لیکل خو ډېر دغه دي، نو تاسو ته ما په بله کې طریقه درښلې وه، دې پونډس ته به لاړ شئ، په پونډس کې به دلته ځان له لیکل راواخلئ د خپل طبیعت چې ستاسو کوم لیکل خوښ وي. صحیح ده. د هغې نه به ځان له یو ځای لیکل راواخلئ. زه راخلم دا لیکل. صحیح ده. ټیک شوه. ما راواغستل دغه لیکل. نو زه اوس دا لیکل دا اوس غټوم. صحیح ده. دا سایز یې هم غټوم، داسې به یې سایز به یې داسې غټ کړم. صحیح ده. بیا به دې سایډ نه داسې دا راکاږم، نور هم دا سایز غټوم. صحیح شوه. ټیک شوه. تاسو دا اوس داسې راکاږو، دې ته تاسو ځان له هر څیز به دې کې بدلولی شئ، را بدلولی شئ. زه تاسو ته په دې هر یو اپشن باندې ویډیو جوړوم، ویډیو کې دا هر اپشن ایډ کوم، نو ډېره زیاته په مطلب ټایم به ډېر زیات واخلي. نو اوس اوس به دې کې دغه خو ما هاو ټو میک. اوس زه دلته غواړم چې دلته پکې د یوټیوب هغه لوګو راشي، یا مثال په طور دغه به پکې زه څنګه کوم. نو داسې به ور راشي، به د پلس نشان باندې به کلیک وکړئ، بیا به دلته راشي، دا دلته به لیکلي وي تاسو ته ایلیمنټس. صحیح ده. ایلیمنټس به دلته لیکلي وي، دا دی په دې کې چې تاسو څه کوم څیز بیا ستاسو خوښ وي دا ایلیمنټس دې ولیکو. ته اوس دلته به ته ځان نه ولیکي. صحیح شوه. یوټیوب چې کوم یو څیز تاسو مطلب په یوټیوب باندې جوړوئ، که په ونه باندې څه جوړوئ، نو ونه هم تاسو دلته ټري لیکلی شي، تاسو ته راشي هر یو څیز به دې ځای کې شته دی. صحیح. نو زه به دلته اوس راشم یوټیوب، په یوټیوب باندې دا دی ما ته د یوټیوب دا ټولې لوګوګانې کوم باندې چې دا پرو لیکلی، صرف دغه نشم راغستی، دغه چې کوم دي دغې لپاره به پیسې ته پیکیج دغه به په پیسو اخلي. نو زه ترې را پري راخلم. صحیح شو. دا یوټیوب ما ځان سره راواغستو. صحیح شو. بیا به دې ځای نه زه داسې وړوکی کړم او دلته به یې ولګوم. صحیح شوه.
اوس به دلته د دې خواته به زه ولیکم مطلب نور لیکل هم کوم زه غواړم چې زه نور لیکل هم وکړم نو بیا به هغه ټکسټ ته راشئ بیا به دلته ځان نه ولیکئ صحیح شوه یوټیوب ویډیو صحیح شو دا اوس ما دلته دا و زه اوس دې ته هم دا لیکل بدلوم دا مې دې ځای ته راوړو دې ته دا لیکل بیا تاسو ځان له جوړولی شئ د دې ځای نه اخوا دې خوا دا زه زر زر جوړوم ده کې به هغه لیکل هم صحیح نه وي دا به مطلب سیده سیده هم نه وي تاسو به اکثر ملګري وایي چېرې دا دې ځان نه نشئ جوړولی نو موږ ته به څه طریقه راوښئ نو زه دغه ملګرو ته یم چې مطلب دغه زه زر زر جوړوم ځکه چې ویډیو زما نه اوږدېږي زما نه ویډیو ډېره زیاته اوږده شوه نو زه اوس داسې ګوره تاسو ته درښیم دا یو دي چې تاسو ځان یو لیکل راواخلئ صحیح شوه دا اوس ما راواغستو دې ته زه اوس دا کلر چینج کوم ها دې ته را کلر زه به دې برو ته را کلر به زه دې بر ته چینج کړم دې ته صحیح شوه دې ته به زه ور واچوم سور کلر صحیح ده ټیک شوه په دې کې تاسو بیا ځان کلرونه هر څیز شی راغستلی صحیح ده دا ډېر شی کلرونه دي ټیک شوه خو زه اوس دا ویډیو رانه ډېره زیاته اوږدېږي بیا به دلته زه ولیکم بیا به زه هغه شانتې دلته راشم په آخري کې به دلته ولیکم تمنیل صحیح ده دا به زه اوس ایډیټ کړم او تمنیل به دلته ولیکم صحیح شوه صحیح شوه تمنیل ما ولیکو اوس به زه دا به تمنیل به دلته به ښکته راکوز کړم دې ځای ته صحیح ده او دې ته به زه دې له به زه سایز غټ کړم صحیح شوه دې له به زه داسې دا سایز چې کوم دی دا به زه داسې غټ کړم دې ته به زه اوس دا کلر چینج کړم لیکل به اول به ورته را فونټ چینج کړم ساري دا فونټس به دې ته زه اول چینج کړم چې دې ته زه دې له زه یو داسې دا چې کوم تاسو د اصل چې کوم اصلي خبره ده هغه به غټه لیکئ لکه مثال به تر اوس تاسو دا ویډیو په تمنیل باندې نو تمنیل له به فونټس هم غټ راولئ تمنیل باندې به خرچه هم وکئ ځکه چې کلر به یې لږ ډېر زبردسته شي که نه لکه مطلب غټ فونټس به ورله راواخلئ او کلر به مو له صحیح خوښ کړئ ځکه چې ستاسو اصلي هم دقه یو څیز په کار راځي چې کوم مطلب به دې کې تاسو ها صحیح شو ما دا تمنیل دا ما راواغستو دې له زه اوس دا کلر بدلوم او زیړ کلر دې له زه راخلم غواړم چې دې ته زه زیړ کلر ور واچوم ها دا زیړ کلر ډېر زیړ نه دی ډېر زیات بالکل صفا زیړ نه دی نو زه دې ته صرف دا کلر دلته را کوم او دلته بالکل دې غاړې ته ځم صحیح شوه داسې دې کې به تاسو داسې ځان نه بیا په لاس باندې کلر دغه کولی شئ نو دې ته اوس ما دا کلر زیړ کلر مې دې له ور واچو صحیح شوه دې ته زه اوس غواړم چې دې نه زه داسې دا ریکټینګل چې دې نه څنګه تاو شوی داسې ریکټینګل زه دې ته تاو کړم نو داسې به اوس به دې پلس باندې نشان باندې به دلته کلیک وکړئ دلته به تاسو ځان نه به دلته به دې ایلیمنټس ته به لاړ شئ په ایلیمنټس کې به دلته ولیکئ ریکټینګل صحیح ده ریکټینګل مې دلته دا ولیکو نو زه اوس دا ټول چې کوم دي ما سره به دې کې ډېر زیات داسې دي چې هغه ما سره به دې کې څه فري دي څه په پیسو دي صحیح ده نو زه به اوس داسې کار وکړم چې دا تاسو کتی شئ زه به د دې نه دا یو راواخلم نو دا یو ما راواغستو دا به زه اوس به دې خپل به دې چې کوم دا تمنیل ما لیکلی دی به دې باندې به دا زه اوس ورپیټ کړم داسې صحیح شوه ساري ښه دا به زه اوس په دې تمنیل باندې به دا زه داسې پیټ کړم ګوره تاسو ته زه طریقه درښیم داسې به دا زه اوس په تمنیل باندې داسې پیټ کړمې وړوکی به یې کړم د دې تمنیل مطابق به یې کړم داسې تاسو اوس کتلی شئ په دې نه ما دغه ریکټینګل تاو کړو دا وره تاسو د بل ځای نه هم یو پی ان جي تصویر راغستی شئ چې تاسو سره پی ان جي بل یو تصویر هم وي دلته تاسو راوړی شئ د دې نه دغه شانتې ځان له تاوهلی شئ نو انشاءالله نننۍ دغه ویډیو و دغه د تمنیل د جوړولو طریقه و دغه دوه طریقې تاسو ته به د یوه ویډیو کې ما در وښودلي نو دغه به تاسو نن وګورئ انشاءالله که په کوم ځای کې نوی پوه شوي نو زما تاسو په کمنټ کې ما ته کمنټ وکړئ انشاءالله زه به درته واټساپ باندې تاسو ته باقي چې کوم ځای باندې تاسو نوی پوه شوي په هغې باندې به تاسو پوه کړم نو دغه نننۍ دغه ویډیو وه باقي ما له اجازت راکړئ د الله په امان دا به داسې ډاونلوډ کوم ټیک شو دا هم ډاونلوډ شو دا اوس ما سره دلته راغلی ګوره دا دی ما سره اوس ګیلري ته دا تصویر داسې رالو بل چې کوم ما جوړ کړی و هغه دا دی چې کوم ما دا اوس ما په خپله جوړ کړو هغه دا دی نو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې ځان له مطلب خپل تمنیل جوړ کړئ صحیح شوه